یو ډیره ناشنا زبردسته وظیفه تا ویمه او دا ځان سره معمول کې ستا په زندګۍ کې چې څومره مسلې دي، څومره مشکلات دي، څومره حادثات دي. حضرت مفتی شفیع رحمه الله معرف القرآن کې د دې آیات لاندې اتیشتمه سپاره د سورۃ طلاق یو آیات دی ومن یتق الله یجعل له مخرجا. د دې آیات لاندې حضرت مفتی شفیع رحمه الله معرف القرآن کې لیکلي یو صحابي دی داغه عوف ابن مالک اشجعی رضی الله عنه داغه صحابي نوم دی. داغه زوی چا غواکړو، زوی چا تختولیو، نو کور زنانم پریشان وي، دیم خپو یا خدای پاک دالک چو تختولو ای غواکړو چا. نو د صحابو تاسو ته موي د صحابو عجیب زمانہ ده. اراله حضور علیہ السلام ته وی یا رسول الله زما زوی چای غواکړی دی، دشمنانو چته تختولې دي او مورم جاړي خويندم جاړي ټول کور کې د غم یو ماتم دی. حضور علیہ السلام ورته فرمایي زه تا او دغه الک مور ته د دې خويندو ته وصیت کوم چې تاسو کثرت سره لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم دا کثرت سره وایي. بیا حضرت مجدد الفسانی رحمت الله علیه د کثرت تعداد لیکلې دي 500 1500 وزل لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم دا تاسو شروع کی. زنانه دي موي نارینه دي موي دا شروع کی. د صحابه ایمان ته ګوره کور دراغه او بیبي ته مې لوريانو ته مې ټول حضور علیہ السلام فرمائی چې تاسو لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حضور علیہ السلام فرمائی دا ماتا الله پاک دا عرش لاندې یو خزانه ده، د هغه خزانه نه دا الفاظ ماتا الله په خپل راکړي دي او دا غي نه بل چاله سم نه دی ور کړی. او دا لا حول ولا قوت الا بالله دا د 99 بیمارو علاج هم دی. د بیماری لپاره 313 غزل وایا، د غټ مصیبت لپاره 500 غزل. مخکې رسول صلی درود وایا چې کم درود درځي صلی الله علیه وسلم دا درود دی چې کم درود درځي دا وایا. او بیا هغه کور کې وینا وکړه بی هم شروع ک بچیم شروع ک درې مورز دا دالک چې چای غواکړي دي هغه ټول غیر چاپیره د نملاستی او اجره کې کمره کې بند کړی دی. پدری مورز باندې دالک د شپې را پاسې دو چې وې کته غیر چاپیره ټول خلق وددي چې څومره کسان دي دشمنان دي ټول وددي ډیر را پاسې دو او داسې غلې غوندي ورم نه دی بند شوی. الله چې سګي هغه ور تعالی کړي نه دی، ور زنجیر کړي نه دی، ور کولو دی دی راوته چې راوته بارې چوکته او خولار دی او د اوخ نه غیر چاپیرا ګړې دی او چيلې دي بده لاړو پرې اوخ باندې سور شو او اوخ له چې کم دی د مدینه منورې مخه ورکړه. نو چې اوخ روان شو دا ګړې چيلې مو بس روان شو، ګړې چيلې مرالي اوخ مرغه زوی مرغه مدینه منورې ته ورسېد او پټاکا منګول لاګه خدي وی کنه خدای دې پټاکا منګول لا والا. نو ځان سره اوخ مرا واسو ځان سره 300 ګړې چيلې مرا واسطي خوشحالي شو غم پریشانی اب خوشاله بدل شو. خو صحابي ته ګوره صحابي وته نه صبر کې زبد دی ګړو او د دې اوخه متعلق د پیغمبر علی السلام نه تپوس کوم آیا د دې خوراک د دې چې کم دی استعمال مونږ د پر جایز دی کنه دی. اس کا ذوت وینو بس ګړې چلم رالی حکم راګه بس میم زرما غونډه زما دا ورڅخه زما دي. نو حضور علیہ السلام لا راغه یا رسول الله زوی می راغه او ګړې چلم ځان سره واستي او اوخیم ځان سره واسته. نو آیا دا مونږ د پر جایز دی کنه دی؟ بس فوری جبريل لاغه او دا تشتمه زباره د سورۃ طلاق دا آیات وروړو ومن یتق الله یجعل له مخرجا. کم انسان کې تقوا پرهیزګاری والا الله په هر سخت کې بلار ورکوم ويرزقه من حيث لا يحتسب او د داسې طرف نه رزق ورکوم چې په خیال او په خاطر کې به مندر دي. ان شاء الله دا بزن سره وای کم 313 ځل ویل شي نو داګه نه مخکې با یو ځل مخکې رسو درود وای. د هری وظیفې نه مخکې درود د قبلیدو علامه ده. نو کده عام کار د پاروي 313 وای کنه د ګران کار د پاروي دا مومندانو خیراتونه چې ما پریخي کنه نو 500 ما خورز مخکلو الا بالله زور پسیم تاریخ الله رب العزت پر د فتنو نه هغه مومندانو خیراتونه بوش پرګي الله به کاروبار رواني، الله به بیمارونو ساتي. هر سړی په بیمارو کې قسم دی وختي جو کثرت استادي والله به ټول کور پروت دی خدامه پراتره بچي به پراته ټول بیمارو کې. نو د بیمارو لپاره حضور علیہ السلام فرمای چې دا د 99 بیمارو علاج دی دا چې کم دی ولا وای الله رب العزت موت اصل د عمل توفیق راکړي.